ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سورة الفاتحة دار القرآن الكريم بدي ترتیب کی اولنی سورت ہے اور دا نازلېدو په اعتبار سره دا پنځم سورت ہے ځکه د قرآن کریم دو قسمه ترتیبونه دي دا قرآن دا کتاب چې دی دا داسې نه چې دا په یو ځله پاڼو کې د اسمان نه نازل شو او نبي علیه السلام ته ورکړل شو داسې نه لږ لږ آیتونه هغه به نازلېدل او په دې نازلېدو کې دېرش کاله لګېدل نو اول بالکل کوم آیتونه نازل شوي هغه د سورې علق آیتونه اقرأ باسم ربک الذي خلق داسې سورتونه به نازلېدل نبی صلی الله علیه وسلم و صحابه کرام ته وی چې دا د دې آیت نه بعد دا آیت ولیکئ یعنی سورت کې ولیکئ ځکه د سورتونو دا نومونه نبی صلی الله علیه وسلم ورکړي دي چې دا د دې سورت دا نوم دی او د دې سورت دا نوم دی نو یو د نازلېدو ترتیب دی هغې ته ترتیب نزولي وایي الحمدلله زموږ یو درس چې دی په هغې حساب سره روان دی دا کوم چې شلمه سپاره کې موږ یو درس و او دا ترتیب مصحفي دی اول نه سورې فاتحه دا پنځم نمبر کې نازل شوې سورت ده او دې سره وګوره لیکلي دي مکی سورت سورتونو د نازلېدو بیا یو بل ترتیب هغه دا دی چې مکی دي که مدني دي مکی هغې ته وایي چې نبي علیه السلام لا مکې نه هجرت نه و کړی او نازلېدل هغه ځای کې دې ته مکی وایي او کله چې هجرت یې وکړو او د هغې نه بعد یعنې مدینې ته راغلی نو بیا چې کوم سورتونه نازلېدل هغې ته مدني سورتونه مکی سورتونه ډېر دي او مدني کم دي مدني سورتونه هغه ډېر اوږده دي لکه دا ورپسې سورې بقره دا مدني سورت دی ډېر اوږده سورتونه دي او په هغې کې احکام او مسایل ډېر زیات بیان شوي مکی سورتونو کې زیاته خبره دا وي چې خلکو عقیده هغه د توحید شي د الله باره کې خبره او د رسالت باره کې رسول باره کې خبره د قیامت باره کې د مرګ او دا غرنګي جنت جهنم د دې تذکرې وجه دی چې څو پورې د انسان عقیده نه ده جوړه نو هغه به عمل نه کېږي څنګه به عمل وکړي یو سړي په زړه کې د الله یاره یې نشته دی نو هغه به څنګه لمونځ وکړي هغه به څنګه زکات ورکړي هغه به څنګه چې دی هغه نور اعمال کوي نو دې وجې نه عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې اول دا قسم آیتونه نازلېدل او بیا د هغې نه بعد احکام او آیتونه نازل شو چې دا کوئ دا مه نو که بلکل اول کې راغلي وو چې زنا به نه کوئ شراب به نه څښئ جواري به نه کوئ نو کېدی شي څوک نه وی تیار شوی خو اول د هغې زړونه جوړ کړی شول او کوم کسان چې غواړي چې زموږ زړه جوړ شي اوس هم دا علاج دی هغې چې دا آخري سپارې چې دی هغه بار بار لولي ترجمې سره او غور او فکر یې ورته کوي د زړونو نه به زنګ لرې کېږي د زړونو علاج هغه به کېږي او بیا به انسان عمل کول ورته اسان شي یو کس وایي فلانی عمل نه شم کولی فلانی نه شم کولی نو د هغې وجه د آخرت فکر کمي یا د الله سره تعلق هغه کمزوري شوي وي د جنت شوق یې ختم شوي وي د جهنم نه یره او د قبر عذاب نه یره هغه یې کمه شوي وي کمزوري شوي نو بیا اعمالو کې کمزوریانې راځي کله چې دا عقیده مضبوطه ده نو اعمال به مضبوط دي او مزیدار بیا دې
سورتونو کې یو آیت او دا رنګي یوي رکوع دا عین ورته لیکلي او بعضې د قرآن چې دی هغه منزلونه دي لکه قرآن کریم کې 7 منزله دي او دا یو ښه ترتیب دی چې انسان د منزلونو حساب سره که قرآن تلاوت کوي نو 7 ورځو کې د قرآن ختم کېږي په اسانه باندې سوره فاتحه دا غینه سوره مائده پورې وایي سوره مائده نه سوره یونس پورې وایي بیا دا غینه سوره بنی اسرائیل پورې وایي بیا سوره شعراء پورې وایي بیا سوره والصافات پورې وایي بیا سوره قاف پورې وایي او دا غینه بعد اخر د سورت پورې او قرآن په ختم کې قرآن تلاوت هغه باندې ختم کی او که انسان ورته کې نشي ویلې لفظ کې وي درجه درې سپاري وي یو انسان چې دا نشي کولای درجه 2 سپاري وي نو په ځل سره کې ختم دا ونه شي کولای نو یو سپاري درجه وي نو یو میاشت کې او که څوک راځي نن سپاري وي نو درې ورځې کې ختم کی او درې نه کم کې مخه یا دا صورت چې ده دا آیت علامه ته ویل کیږي یو جمله یو مسله مکمل شي او بل شروع شي بعضی مفسرین او هغه آیتونه شمارلي دي چې 6000 نه سیوای تاسو باندې دا لپاره دا نه چې 6000 کې پلانې 6000 نه سیوای طلبات شپږ دره آیتونه دا رنګ الفاظ شمارلي واغ الفاظ طلباتا 77000 وهو يزرد الفاظ او دا رنګ تکی شمارلي لکه الحمد کی الف یا لام ح یا میم دال دا طلبات درې لکه تکی دا په قران کې یو تکی باندې لسنی کوي دا قران پورا مکمل کو درې لکه یا دا غیر پاتو چې تاسو ضرور لا کوله ته لکه ورته دامي کې او الله تعالی یقین درکې او بیا چې څومره اخلاص وکړي وی بعض خلک الله په یو ټکی باندې بشماره یو په یو لک ثواب ورکړي یو له باندې یو په باندې راوي نه کیوا ثواب ورکړي څومره ډیر اخلاص وي څومره ډیر عاجزي دا خشوع دا تواضع دا رب العالمین زیات ثوابونه ورکړي اوس موږ نه شکر یو د ناس په حساب سره ټول یو شان ټول ناس یو ځای کې ناس ولیکن د ثواب حواله سره ډیر ټول جدا جدا دي د چا ثواب په ډیر زیات دي ځکه دا توجه هغه د دې په قرآن سره شوق هغه دا توجه چې الله مې ویني هغه دا توجه چې دا زما آخرت کې پکار راځي هغه دا توجه چې زما عمل کوم په دې قرآن باندې په حدیث باندې دې کې څه هغه دا توجه چې راځي چې غور او فکر کوم بعض کسان به یغي دومره مقام ته نه رسېږي نو د چا ثواب په دې اورېدو کې ډېری او د چا په موږ له پکار کې زیات ثواب حاصلو لکه ناس ته وګورئ چې کوو نه ناس ته وی غنیمه ګنده ناس ته نو چې زیات الله خوشاله شي زیات الله پاک چې هغه رضا شي حدیث کې راغلي دي چې انسان موږ کې نو چا تلک فلک ثواب ملو شي چا تلک نه چاته اته چاته وو چاته شپږ چاته پنځه څلور درې دوا یو تا او چاته ثواب ملو او دا د هر عمل بارکه روزي بارکه راځي چې بعضي خلکو دا د روزي زیرو ثواب ملو نشي هیڅ ثواب ورته ملو نشي او دا غي صرف کوږي او صدقه لوګه تیر کې او څنګه تیر کې نور هیڅ اجر ولا الله ورنکي بعضي خلک یې غي منځونه کوي او هیڅ ثواب ورته ملو نشي الټا غموز ولا په مخ باندې گزار کړي شي واڅنا چې موږ تر تاسو خلکو کې راځي چې پاساره کې وځو دا ولر چې دوستره خدای تعالی ځان دې مستړي کو عامله الناصب عملونه دې مو کو ذات دې مستړي کو او تصلا نار حاميه اور یشیدل او ګرم اور ته راځي الله دې مو بچي ساتي الله دې موږ زړه سم کړي او الله باندې موږ اسلام بیا دا صورت چې ده صورت یو اوچت مرتبه ته ویل کېږي اوچت ځای ته اوچت مقام ته دا ویل کېږي او گویا چې انسان د دې دنیا د کندونه راوځي د یو صورت په ذریعہ
او یو اوچت مقام ته الله ورته او بیا یو صورت نه چې بل صورت ته دی گویا چې یو اوچت مقام نه بل اوچت مقام ته دی بیا بل صورت ته دی دا نه بل اوچت مقام ته دی دیو دین حدیث کې راغلی د قیامت پر ورځ باندې صاحب د قران ته وایي نشي چې قران دولا او خبره کوي اقرا ورته قران دولا او خبره کوي ستا مقام هغه ځای کې څنګه کې دی اخري آیات دا د دنیا کې والله مقام او مرتبه ورکړي انسان له قران په ذریعہ آخرت کې ورکړي مخکې صحابه کامیاب وو نو ناکام وو بس هغه قران باندې عمل زموږ کمزوریان ټول وجدا او بل یو حدیث کې راغلی الله د قیامت پر ورځ باندې ورته حیات په دې باندې دلیل دی چې الله په صلیب په دې قران باندې کوي د دې مطابق په صلیب د قیامت پر ورځ او دا قران دا دې دې بارے کی بات تفصیل کی ہے تو سو کو تسالون قلب او تفصیل کی باقاعده بل سورۃ چې هغه دې ته وایي کېږي لکه د دې الفاظ مون جوړ دي یو مخکې به دا کړو آبادای وو نه دا غینه په چاپیر غړ دیوال وو چې څوک ته داخلي دی نشي څوک په حمله ولکې دا غي خاص دروازه یو یا دو دروازې وي او هغه باندې خلک داخلي دي او راځنه کسانو ناسو هغه به باقاعده لیکل کول څوک وو او څوک کې نه هغه را د کلی خلک به د علاقې د خار خلک هغه به پیژندل او بار بارنه کا هغه پیژندل کې دا بار مراد لکه اوس فوټونی باغی باندې خلک راځي دا بار مراد یو دی لاړ دا یک ډېر و ده اینو اینو او باغی کې لیکي ټول دا صورت کې لکه څنګه چې هغه دیوال کې دنه د ټول خار هغه خلک هر څه راګي دي راځم دي نو په صورت کې دا ټول مضامین ناشنا فیصله هغه راځم دي په قرآن کې یو صورت کې یو شان مسله بل صورت کې بل شان مسله ده او احکام دي او مسائل یا په دې باندې صورتونه داسې چې هغه کې ډېر رکوګان دي او بعض داسې هغه یو رکوع لکه دا سورې فاتحه یو رکوع ده او بیا وروسته په آخري سپاره کې تقریبا 34 سورتونه دي څلور دې سورتونه داسې دي چې هغه کې بس یو رکوع ده یو مختصر سورتونه ورته سورت په علماء چې ورته ورته موایي دا وایي چې مختصر دغه قرآن هر سورت غټ سورت دې په شان ولا هغه سورتونه مختصر ورته وایي بعضی چې هغه طویل دي دغه سورتونه او بعضی چې هغه مختصر سورتونه دغه آیتونه دي الفاظ کې ډېر فرق دی ورته تاسو د څو روټه لاره تاسو روټه باندې کې پتا او ته خوراکو کا روټه اوخرا یا کھائیے جناب کھائیے پلیز خبر او ترو کې یا چاته روټه اوخرا او چاته ډکشه مطلب خو یو دی ډکشه او روټه اوخرا خبر دې فرق دی دا ما ته څو الفاظ چې د استعمالول د الله مبارک د رسول مبارک د قران حدیث مبارک دي الفاظ خیال ساتل پکار چې سوال دا رنګي آفت کې کوم الفاظ استعمالول نو دې کوم ډیر زیات خیال ساتل پکار ځکه وجه دا ده په دوی په یو کس وشتلې کنه پرون یو کس تاسو سره روډه ټیم کې نو هغه څنګه خبره وکړه ګوډلې هغه یو خپلې یو له باندې کاریونه جوړ کړل په دې لګي ګوډه ډولې او بیا چې الله زو حکمه او ما کسان معاف کړ تاسو یې دې دې ځلکې خلکو ته چاړو چاګوان وشتلې زخمي کړي په ګولو وشتلې ټول معاف کړي او د چې زخمونه اکثر خلک دې هغه بیان نه لري هغه د ځنه نو دې کوشش کوي دا الفاظ چې کنه الفاظ دا معمولی ګڼندې پکار الفاظ ورکله کله بالکل دغه خطرناک گزار کی انسان تجربه ده ګولو نه زیات خطرناک اثر دي الفاظ او دا الفاظ دي چې دا انسان لا تکور ورکی تسلیم جوړيږي بعض کس په سخت خبره سخت غمگین وي او یو څو خبرې وته چې څومره به خوشاله شي او هغه باغ هو گیا دل باغ هو گیا دې زیات خوشاله شي هغه په یو څو خبرو باندې او بعض کسان ورته خبرې وکړي چې بیا ولا روټه هم نه کوي
یو دې ډاکټران دې بادشاهان او غټو غټو خلکو دا کار دي خپل صحت لپاره ډاکټرانو ساتلي او مریان ساتلي مذهبي خلک مذهبي خلک په دا دم ضرورت دي ټوټې موټې ولکه او دا ډاکټران ولا علاج دوايانې وغیرہ کوي بادشاہ دې بیمار شو او دا مولا راو نو دې ډاکټر مولا وایي په څه چې نه زما په دوايي څه چې نو ماته به نام ملایي مولا وایي چې زما په دوايي څه چې نو ماته نو ډاکټر ورته وایي چې مولا دا کار نه دی ډاکټر بادشاہ سلامت دې زیات بیمار دی دا دمونو کار نه دی هغه ته کنځلې وکړي دا ته کنځلې دا چې دا نن اسلام آباد ور مولا خوشاله کنځلې وکړي هغه سون ټماټر جوړ هغه ډاکټر ورته سخت غوسه شو کله چې مولا ته کنځلې هغه دې وایي چې دا بلا او پټیکاو شه ډاکټر ته وایي دا مولا یو ګورا ما یو غنټه خبر وکړه او ستانه سون ټماټر جوړ ساده جسم خراب چې زه پاکي کلمې وا مداوی اثر باندې بادشاہ سلامت بختی بادشاہ وایي چې دا ډاکټر باندې دا مولا دې را باندې دا پات مقصد خبره دا یو واقعي تمثيلي د خلکو د پوي کول لپاره او بالکل دا خبره دم چې اثر کوي دم ناشنا تاثیر کوي تبا کلمات ادا کی او دا غیر څه تاثیر کوي ډیر ځایونو کې تاسو نن ته باوسو ګورئ نو د تجربات دور دی په دې باندې تجربې نه پکار په باندې خلک هغه اته قتل کوي شو کی نو د انګريزانو ته قران اوري او ډیر انګريزان یې په کوی نه اوځي دا ولې کارتان نه کوله نو هغه ولې کوي هغه نه کوي قریبات کې د روس په اسمبلی کې تلاوت کو او روسيانو جوړه روسيان په څه کوي لپاره پیدا چې دا دې څه په جوړه په دې روسيانو په کې جوړه درته څنګه کلام اکثر د الفاظو اغشتر یو بیا د قران دې د قران په شان اثر والا کتاب نه مخکې لیکل شوی او نو اوس څو لیکل شي نه بعد کې به څو لیکي دغه د الله کلام دی دا د مخلوق کلام هغه نه دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زه د الله پناه کې راځم د شیطان ورته شي د قران لپاره ډیر دشمنان دي دشمن نمبر 1 چې ورته وکړه شیطان بالکل هغه دا نه غواړي چې سړی دې قران ذکی او سړی دې په ایمان راړي او کړي په دې باندې عمل وکړي وجدانا ټول هغه اگینست دی قران ټول هغه خلاف دی قران د شیطان خلاف دی دا باندې خلک دي هغه وایي چې را موضوع کې جنماز باندې مجامات به وډه ته شیطان جوړي ولکه شیطان درې دې بیا کومه مسله یې حل شیطان کوم څه کوي بیا خو مسله یې حل دا ټول مسله هدي نه جوړ شي چې هغه څه ځواب کړل الله په حکم باندې سجده کول آدم علیه السلام دا عبادت د الله پاک عبادت دا غنو هغه ته صرف سلام ده دا هغه عزت کول چې الله پاک حکم کړو هغه څنګه لکه نن موږ سلام کو لاس ملاو نو دا د کیفیت لري آدم علیه السلام ته دا څه ولیکن الله حکم او الله حکم باندې عمل کول دا الله عبادت نه کوي بعض خلکو اصلي ناشنا عقیدی هغه ځان نه جوړ کړی چې دا وی هیڅ دلیل او ثبوت هغه نه بهرحال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ډېر مستقبل کچر تتا ناکار خوب لیدو نو هم دا وایا اعوذ بالله من شر الشیطان ومن شرها الا شیطان د شر نه ساتي او د ناکار خوب د شر نه مو ساتي وړي بعد وخت دونه عجیب دي خوبونه خلک ویني چې پریشانی دي ډېر هغه وخت مو یریږي او رسو بیا ډېر پریشانی نو د خوب ناکاره خوب چې چا ولیدو د خوب نه یریږي بس صرف دا الله نو یریږي دا خوب تاسو چاو خو الله د باندې راوړي والله نه یریدل پکار دی او الله په نه یو وخت پکار چې الله تمه بچ دی بل څه بچور والا نشته تمه بچ کو ساتي رضی نه ناکاره تعبیر نه او دې خوب شر نه ی الله ما بچو ساتي دا یو انسان دی
هغه ته وسوسې ډېرې راځي هغه دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ډېرې وایي وسوسو مرض به یې ختم شي یو کس ته غوسه شوی دی نو دا وخت کې دته پکار دی چې ویلی شي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه غوسه به یې ختمه شي او د دنیا نن سبا غټه مسله ده غوسه هر سړی غوسه دی پاکستانیان په ټولو نه زیات غوسه دي ولې ټرافیک جام کې په گرفتار شوي دي غوسه یې چې دی نه هغه پیمانه پر ختلې ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا چې ویل کېږي نو انسان غوسه هغه هم کنټرول کې راځي غوسه کېږي به نه چې غوسه ډېره نه کوي نو ډېرو بیمارونو او بچي ډېرو پریشانونو بچي دا طلاقونه په څه کې واقع کېږي غوسه کې دا جنګونه په څه وجه وشي غوسه کې دا قتلونه په غوسه کې دا اکثر چې دی دا اکسیډنټ چې کېږي دا یو قسم غوسه ده ولې یو کس په سپیډ ولګي ولې سپیډ لګي بس اچانک دماغو کې راشي چې ورته او روان شي ور سپیډ ورکې دا سپیډ د څه دی دا غوسه ده هغه غوسې نه سپیډ جوړ شوی دې وجې نه دا کوم کسان چې ډېر غوسناک دي دوی ته ویل کېږي یا خو فوټبال کوئ غوسه په فوټبال وباسېږي کور کې ونه باسېږي په ملګرو ونه باسېږي مور او پلار باندې ونه باسېږي فوټبال د ښځې ځای ورځي او یا چې دی نو تاسو که ډېر تیز ګاډي چلولو ته زړه کېږي نو ایمبولینس والو سره پرتې شئ ایمبولینس تیز چلول پکار ځکه زر مریض رسول پکار ورو ورو خو ونه کېږي هغې کې ډېر تیز سپیډ والا کسان پکار نو خامخا زړه یې کېږي نو ایمبولینس والا سره پرتې شئ بیا تیز چلوئ مریضان رسوه خو لیکن زمونږ په دې ګډو کوڅو کې چې غذات وجوړوه خو دا دې کوڅه کې دې ګلۍ کې ورته روانې پیپونه دي او یو شی بل دی او یو سکوټر والا راخلاص شي ته وایي چې جشن ازادي مناوئ سیده سپیډ کې روان بهرحال دې خلکو ټولو له اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا ویل پکار او د وسوسو نه بچ کېدو لپاره او دا که انسان دی هغه یاره زه نیک اعمالو طرف ته نه راځم زما نه ګناهونه ډېر زیات کېږي هغه دې دا ډېر ډېر وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا دې ډېر ډېر وایي دې ته تعوذ وایي استعاذه ورته وایي پناه چې دی ورکوونکي ذات صرف رب العالمین وګرځه که الله غوښتلي تا دپاره څه تکلیف که نه نو ته به په کور کې دننه تا خانه کې دننه یو ګوټ کې ناست وه تکلیف به تا ته رارسي څوک دې بچ کولی نه شي او چې الله نه یې غوښتلي آزاد ګرځه راګرځه هېڅ کله نشته څوک دله څه نه شي کولی ولې پناهي اصل کې د رب العالمین ده چې چا الله تعالی پناه ورکړه بس هغه پناه کړه او چې الله تعالی پناه اوچته کړله اوس یې څوک نه شي بچ کولی دا صحیح عقیده مضبوطه عقیده دا ساتل پکار بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم سره شروع کوم خاص د الله په نوم سره مدد غواړم په شروع کولو الرحمن الرحیم چې عام مهربان دی او خاص مهربان دا بسم الله دې ته تسمیه وایي او دې ته بسمله ویل بسم الله بارک وضو تاسو ته یو مختصره خبره هغه موږ ویلو بیا کوم چې څوم کار کوي بسم الله وایي تر دې کو واشروم ته دنه کیږي کنه نو هم بهر اول وایي بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث بیا ورته نشه هر یو کار کې بسم الله تر دې چې حدیثو کې د جما د وخت دعا کې بسم الله ورسره کړه بسم الله هو اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا چې الله موږ د شیطان نو ساتي او کوم اولاد چې راغی هغه د شیطان نو ساتي الله پاک به ساتي نو ډیر خلک چې دی هغه د دې خبرې خیال هغه نه ساتي دا اعوذ بالله من الشیطان ګوره نن څه ول پیریانو مسلې ډېر زیات دي جادو جنات شیطانان دا څه ډېر زیات شي هغه په میډیا کې نه راځي حالانکه کار د دې ځای خراب دی ډېر رواني هغه کېږي د دې جناتو د لارې د هغې لپاره دوه بهترین علاج دي خو لیکن هغه خلک نه کوي بلکې درې بهترین علاج یو دا دی
چې واشروم د دې نو چې دا دعا خامخا لولې چې کوم کس په دې باندې ځان خپل واړه ماشومان هغې ته دا دعا خامخا کوي وایي دا دعا وایه او د هغې نه بعد بیا چې دی ته ماشوم دی او د هغې طریقه دا ده ته به ماشوم ونیسې د لاس صحیح ده نو بهر به ودرې او ته وایې دا دعا ووایه بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث بیا به ورځم نه کړي بیا به رابار کړي نو ته وایې چې ووایه غفرانک دوه درې پیرې ول دا چې هغه ذهن کې به دا کېږي چې ما دا کار کول وایي تاسو ته یې خبره ورسېږي که نه لږ خیر د ځان ستړی کول پکار دي که نه نو خیر حاصلی نو ځان به ستړی کوي یو دعا خپل واړو په دې عادت کې زنانو په دې عادت کې خپل هم په دې سخته پابندي کوي او خپل هم حیا پکار ده که نه ګوره که موږ دا دعا نه وو او واشروم کې ناست نو پیریان موږ ته ګوري شیطانان ګوري نو لکه شرم نه پکار شرم حیا پکار ده که نه چې موږ ته څوک ګوري شیطانان موږ ته نه ښکاري خو لیکن هغې ته موږ ښکار نو کله چې ته دا دعا ووایې نو هغې درته بیا نه شي کولی الله پرده راولي او بالکل ته پرده کې هغه پیریان درته کتلی نه شي او ملایک خو ګوري نه کله چې انسان ساده لري کړي نو ملایک انسان ته نه ګوري نو پیریان ګوري نو د هغې دپاره رکاوټ دا دی چې ته دا کار وکړه چې دا دعا ووایه دویم کوچک علاج د شیاطینو نه د جناتو پیریانو نه بچ کېدو لپاره هغه دا دی چې نارینه نه پکار دي چې خامخا د صحبت په وخت کې دا دعا خامخا وایي بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا ډېرو خلکو ته پته یې نشته چې یاره دا به جمله شته بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا او دریم کار هغه دا دی چې سوره بقره کور کې لوستل پکار دي هسې زه تپوس نه کوم خو لکه لاس موټې ته وایي بس یې وواهه داسې به څوکي چې هغوی سوره بقره په کور کې پوره ویلې ده په دې نیت یې ویلې ده چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې سوره بقره په کور کې لولئ باطل چې د دې طاقت نه لري یعنې شیطانان دې مقابله نشي کولی دا په یو مجلس کې سوره بقره ولولئ خپله نشي ویلی کور کې ماشومان دي زنانۍ قرآن ټول ویلي الحمدلله نو څوک ناڅوک دې کورونو کې وایي خامخا او بل آیت الکرسي هر چا یاده کړې آیت الکرسي هر ماشوم ته یاده شي ځکه دا هغه کله سپي نه هېرېږي کله تیارې نه هېرېږي آیت الکرسي خامخا یادوي چې سپي وولي په ګلی کې زر آیت الکرسي شروع الله لا اله الا هو الحي القیوم او که چېرته تیاره راغله او پلار ورته وایي چې بره کمرې نه ته راړه مور ورته وایي دا زر د تیاره کې الله لا اله الا هو الحي القیوم ټیک ده هر چا یاده کړې دا ښه خبره ده خو هر روز پسې آیت الکرسي لوستل او د وده کېدو په وخت کې کله چې وده کېدو په وخت کې ولوستله نو سهاره پورې شیطان د انسان هغه بچ کړي بعضې خلک وایي چې یاره سهاره پورې انسان بچ وي نو دا خوبونه داسې ولې وویني چې بیا احتلام وشي او د غسل ضرورت راځي دا ضروري نه ده چې خامخا دا د شیطان د وجې دا انسان ګېډه ډکه شي مثانه ډکه شي دا دې وجې بسم الله الرحمن الرحیم دا الله نوم او بل په هر یو کار کې که چېرته چې تاسو چاله څه ورکوئ څه اخلئ نو خیرات استعمالولو په هغې کې بسم الله هر یو کار باندې ځان عادت کول پکار دي بسم الله تر دې چې جومات ته رادننه کېږي بار کېږي هغې کوم بسم الله وایي هر یو کار لپاره بسم الله استعمالول دا پکار دي دې ته تسمیه ویل کېږي او بسم الله دا ورته ویل کېږي انشاءالله نور وضاحت به بیا اقول قولي هذا